د جما خبره وا جما دیگر نور صحابم دی وخت کم دی نور صحابم دی خو یو صحابي پاګه کې عمر فاروق دی رضی الله عنه کوم خیر اسلام ته عمر فاروق نه ملاو شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه ډېر طاقتور او شاب ځوان سړایو هغه چې زدا سرالم افطار می وکاو د افطارای نه پس ود شوم او داغه نه پس چې ما سره نور صحابه مو دی نور صحابم نم دا خدای شوی دا راګې ناستو خپل کور والا سره مونږه هم بستری او مجامعت مو بس اگر انا وشو رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک له هغه زمانه د پټ نه وا چې مونږ تاسو یو هغه داسې وکړو خپل ځان سره بسترګو ځان پټ کړو ډایرکټ براتله حضور مبارک لا اور ته فرمایل به قربان دا عمل را نشوي داسې قصه را نشوي که په ما باندې څه کفاره څه خبري راته وایا حضور مبارک ورته فرمای کینا یو عمر فاروق رضی الله عنه او نور داسې چند صحابه کرامو چې اغویم د افطار نه پس ودشو بیا را کېناست بیا تر هم بستری وشو خپل کور والا سره حضور علیه الصلاۃ والسلام ته خبر وکړه حضور علیه السلام مبارک هغه پیغمبر مبارک دی صلی الله علیه وسلم چې خپل امت له څومره شفقت او مهرباني ورکړي هغه یو ورکړي کېناست جبريل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن او بیا ورته فرمای الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم یا رسول الله مبارکا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شو نور صحابه شو د خوب نفس راکیناست جما تر اوشوا زیو نور اسانیم پر رمضان کریم کې پیدا کوما صحابه ته وایا چې نن نفس د افطار نفس کو ودشوي او راکیناسته او کور والا سره هم بستری وکړه رب متعال فرمایي چې دا تاسو پر جایز او حلال مونږ تاسو پر سہولت راغی اوس دا دو تبدیلی اول ایام بیز والا او دا عاشوری والا او په دویم کال د هجرت باندې بیا رمضان کریم او په رمضان کریم کې بیا دغه دو تبدیلی رالی اوس زمونږ د پاره حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت عالم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مبارکانو په خاطر مونږ د پاره دا دی چې زمونږ د پاره روزه شوا د صبح صادق نه د طلوع د فجر صادق نه وخت تر غروب پورې د خوراک او د اسکاک او د هم بسترې نه د دې نه بخپل ځان منکی چې کله غروب وشو د غروب نه وخلا ټول شپه کته ود کیږي او بیا را پاتسي او کته نو د کیږي چې هر څنګه صورت وي ټول شپه تر بیا د طلوع د فجر صادق پورې بیا د شپه تا د پاره خوراکم جایز دی تا د پاره اسکاکم جایز دی او تا د پاره هم بستریم جایز دی اوس مونږ د پاره دا حکم دی دا هغه رمضان کریم هغه تاریخي هغه تبدیلی وي چې په ابتدا کې یو سخت ترتیب زمونږ د پاره او کدا همدغه سي پاتې شوی وي یقینا زمونږ استادو پاره مشکل او تکلیف خدای پاک جل جلاله په قران مجید کې فرقان حمید کې آیاتونه هغه نازل کړه او مونږ تاسو پاره لږ غوندې تخفیف الله تعالی راوسته چې دا مرته معاف دی خیر دی دا مرته معاف دی دا د رحمت عالم صلی الله علیه وسلم برکت ته د صحابه کرامو برکت ته چې هغه د خاطر مونږ تاسو ته خدای پاک جل جلاله دا یو ترتیب برابر کړ